أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صدقت يا رب العالمين. هذه قانون چې د احکام خبرې شروع شوې وي دا حرم شریف کې کله چې انسان احرام وتړي او دی روان نو بیا به ځان ته اوچې د احکام نه بچ ساتي او هر چې سمندر دی یا هغه هغې کې ښکار شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سمندر اوبه څنګه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې خامخا تپوس کېږي شرعي تپوس به کېږي دا تپوس ورته نه کېږي چې ترخې دي او که نمکینې دي او که څه دي څه دي خو د شرعي تپوس به دې کېږي چې څنګه یې د شرع په اعتبار سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي هو الطهور وي هغه چې دي دا اوبه دي هو الطهور ماؤه او دا اوبه چې دي د دې وي دا پاکي او میتای چې دا کومه چې مرداره ده دا څه چې پکې مړه شي وي دا یې حلال د دې دا مړه کېدونکي شي چې دي نو هغه حلال دی مراد دی مایع دی مراد دی مایع دی نو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي هغه علت یې ورته په دې کې اشارتن ذکر کړي چونکې په مایع کې او د سمندري شیزونو کې وینه نه لہذا اغین هغه سوال علمي کړو دنه پکې خبره پراته وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تپوس نه کو چې د دې اوبه ښه دي خرابې دي شنې دي زیړې دي سپینې دي څه دي هغې ته تپوس په هغې کې اشاره دې ته وه چې دې کې چونکې مرداري د جهان پرته یا یو شي ورته راپرېوځي یو څه بل څه پکې مړه کېږي بیا دا اوبه څنګه دي نو خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په اشاره کې جواب ورکړ چې دغه څیزونو کې وینه نه وي لهذا دغه مردارې چې نو دا حلال بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی الله رب العزت فرمایي چې د دغې سمندر دا چې کوم تاسو ښکارو کې دغه ستاسو دپاره حلال دی خوړل هم حلال دي متاعا لکم و فایده د ستاسو دپاره وللسیاره او د مسافرو دپاره چې کوم مسافر دي هغې څه کوي د هغې د فایدې دپاره دا شیزونه چې دي دا حلال شوي دا تاسو حلال دي دا خوړلی بل حرام کړی شوي دي الله رب العزت وي مخکې هم تذکره تېره شوه هغه ښکار چې هغه د وچې چې کوم د وچې ښکار دی هغه ستاسو دپاره چې دي حرام کړی شوي دي د الله رب العزت نه ویریږئ د حرام او د حلالو په ګاټه کې ځکه چې دغه الله ته ستاسو ورغونډېده دي هغه ته هم راجمع کېده دي احل لکم حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره صید البحر اښکار د لمدي و طعامه او خوراک د هغې متاعا لکم دا فایده د ستاسو دپاره وللسیاره او دپاره د ګرځېدونکو څه دپاره د ګرځېدونکو مسافرو سیاره مسافر ته مراد دي ګاډی ته مراد نه دی وحرم او حرام دی علیکم په تاسو باندې صید البر ښکار د وچې ما دمتم حرما تر څو چې تاسو په احرام کې چې په احرام کې تر څو نو بیا در باندې ښکار دا باندې چې ستا توجه بل طرف ته پیدا نه شي ستا توجه چې دی دا د حج نه ونړي ته خو به دغه کې بیا د هر چا خپل شو کي د هر چا خپل شو کي نو چې ته اوس د یو کس د ښکار شو کي دی په ښکار کې اخته شي نو
د حج طرف ته خو به ده توجه پیدا بیا نه شي د ده خو به د الله د طرفه د الله طرف ته توجه کړ شي د الله سره به معامله کمزور شي حالانکه مقصد سعودي عرب ته او د حجاز مقدس ته تک چې دا د ښکار دپاره نه دی ښکار خو د دلته سواد کې کولی شي یو ځای کولی شي بل ځای کولی شي بلا ځایونو کې کولی شي چې بیا که هلته لاړ شي او ته په دغه شیزونو کې اخته شي نو ستا به د خدای سره تعلق کړ شي هغه رشته به مضبوطه نه شي ستا به هغې طرف ته توجه پیدا نه شي دغه شان رمضان دی که په رمضان کې ته توجه د الله رب العزت طرف ته جوړه نه کړي د الله سره د تعلق سم نه کړي ته په یو څه بل څه کې اخته شي ته په غیبت کې اخته شي ته په جغلۍ کې اخته شي ته چې په ډرامه کې اخته شي ډرامې ګورې رمضان نه د خپلې ډرامې ساتلي او دا د رمضان ډرامه ده او دا غیر رمضان ده وایي دا ښه اسلام دی دا ښه اسلام نه دی خلکو څنګه چې کافرانو تقسیم کړی دی دا ښه اسلام دی دغه شانتي تقسیم د ډرامو کړی دی نو که ته چېرته دا تقسیم چېرته ته په دغه ډرامو کې اخته شي ته چې دی مخکې هم ګناه کول او په رمضان کې هم ګناه کې مخکې هم چې دی ټوله ورځ چې دی په موبایل کې اخته وي او د الله طرف ته ستا توجه نه وه او په رمضان کې هم ستا توجه چې دی دا د موبایل طرف ته ده د الله رب العزت طرف ته نه ده مخکې هم ته ټول عمر په ګیمونو په یو څه بل څه کې اخته وي او په رمضان کې هم په دغه کې اخته وي نو بیا چې دی این حال است و محال است و جنون بیا چې ته دا وې چې ما ته به توبه میلو شي مخکې دې مونځ نه کو په رمضان کې هم مونځ نه کې مخکې هم صرف جمعه کولې او په رمضان کې هم جمعه کولې نو بیا خو چې دی بیا مخکې هم دې د سنتو بیړه غر کولو په رمضان کې هم د سنتو بیړه غر کې نو بیا به د هغه حدیث مصداق ګرځي چې جبرائیل علیه السلام خیري کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا امین کړي ورنه دا میاشت داسې ده په دې کې هر چا ته چې دی نو هغه ته بښنه کېږي یو قبیله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې مثال ورکوي بنو کل وایي د هغې د ګډو د چیلو برابر چې د هغې په دې بدن باندې څومره ویښ دی د هغې برابر انسانانو ته هره ورځ په هره شپه د رمضان کې دا بښنه کېږي په هره شپه اوس چې په هره شپه د رمضان کې دغه خلکو ته بښنه کېږي او د جهنم نه خلاصي کېږي او زه په ډرامه کې اخته یم زه په فلم کې اخته یم زه چې دی په ګیم کې اخته یم او خلکو ته چې دی بښنه کېږي خلاصي کېږي بیا په دغه شپو کې په د وخت کې د ټولو نه چې څومره سر ته نږدې کېږي دومره دا وخت برکتي کېږي وبالاسحار هم یستغفرون خدای پاک چې د متقیانو صفت وایي په قرآن کې وي دا سار په ډېر کې به دي خدای پاک ته ډېرې ژړاګانې کوي استغفار به کوي بښنه به غواړي خیر نو بیا په دغه د دې مثال یې ولې د دې قبیلې ورکړی دی علما لیکي د دې مثال وي د دې دومره د هر یو کور به شپږ سوه غړي بیزې وي د هر کور بیا به چې دې کله اجتماعي طور دا ټولې خپلې غړي بیزې راباسلې نو داسې یو وادي شانتې وه د دواړو غرونو ترمنځ چې څومره ایریا به دا به ټوله چې دا به ډکه شو د غړو بیزې دومره ډېرې حساب لګوي چې د انسان په بدن باندې دا څومره ویښته د سر مثال په طور څومره ویښته دي سړی حساب کتاب کولی شي ذوالفقار صاحب وایي یو کس وایي باد ملکي ویښته لګوي داسې نری پټه ما ورته چې هلکه ستا خو ویښته نه وي ما ورته چې جي دا مې ولګولې ما ورته چې بار ملکي چېرته لګوي نو وایي بیا پټه شانتې نو ما ورته چې بیا خو دې کم لګولې ډېر به لګوي ما ورته چې پیر صاحب تاسو به دا مې یو ویښته په یو ډالر لګولې دا 10,000 ویښته دي 10,000 ډالرې دي 10,000 ډالرې دي ما ورته چې دا خو بیا د انسان په سر ډېر زیات ویښته وي ما ته وایي چې دا به ډېر زیات نو د انسان د بدن بیا د ګډه ویزا یو څه بل څه دا شي ځان واله نو الله رب العزت دومره انسانانو ته بښنه کوي یعنې بهانه ګوري بښنې ده او چې بیا هم دا انسان چې دی د الله طرف ته لاړ نه شي بیا یقینا الله رب العزت قرآن کې فرمایي وایي هغه کس تکبر کوي چې څوک زمانه سوال نه کوي اوس همداسې په خدای یقین وکړي په دې رمضان کې د خلکو په کورونو کې داسې افراد دي چې مونږ نه کوي داسې زنانه دي داسې مردانه دي مونږ نه کوي مشران دي ملګري دي همزوري دي بچي دي د چارونه دي هم مونږ نه کوي نو چې په رمضان کې یو کس د رحمت او برکت جوګو نه ګرځي ټول کال به په 10 پیره نه تېرېږي بیا به دا نه وایي چې زه به ما ته سکون نشته ما ته دا نشته ما ته دا نشته
الله دې مدد ما کسانو ته وي ورته مونږ کوي دا کوي مخکې مونږ یعنی سکون به درته وي دغه ما ته وي دا خو چل دی که نه وي څومره وخت وشوي ما ته د سره سکون و ارام نو الله طرف ته توجه پکار ده ځکه دا عبادات دا میاشتې دا یو څه بل څه دا د دې دپاره دي الله ستا پرېکټس کوي دا جوړوي چې ټول کال له ته جوړ شي او ته وایې چې نه زه نه ځان نه جوړوم زه ځان نه جوړوم زه الله طرف ته توجه نه کوم مخکې چې په څه ګولو کې اخته وم په هغې کې به اوس هم اخته یم نو بیا خو څه پیدا یې ونه کړه هندوستړی خدای ناراض وحرموا حرام کړی شوي دي علیکم په تاسو باندې صید البر هغه ښکار ده و چې ما دمتم حرما تر څو چې تاسو په احرام کې یې واتقوا الله الذي ویریږئ د هغه الله تعالی نه الیه چې د هغه طرف ته تحشرون تاسو را جمع کېدونکي یې د هغه الله رب العزت طرف ته تاسو توجه کې تاسو په خدای یقین کې دا بزرګان په دې کې دا بله خواجه صاحب دلته راغلو غالبا کوم دی ګاډي کې خبره کوله وي درې ختمه ما وکړو په تراو کې درې ختمه ما وکړو څلور رکعاته کې مې غالبا شپږ سپارې چي تر څو کوی دی ما ته شپږ سپارې ویلې وایي په یوه ورځ هم 16 سپارې په بله ورځ هم غالبا چې نه ته ووي کوڅو نو بیا په باقي پاتې په بله ورځ او اوس به چې دی نو دا ورپسې به دې اخري اشره کې بیا ختم بزرګان په دې ورځو کې ډېر زور ورکوي د اعمالو له عباداتو له موږ چې دی نو ورځ تر ورځه کمزوري کېږي ورځ تر ورځه داسې نه دي پته دا روجو تقسیم هم علماو بزرګانو چې کړي درې تقسیمې کړي دي یو د خاصو خلکو روژه ده یو عامو خلکو روژه ده یو د بلکل بیا د هغې نه هم د خاصو روژه ده عامو خلکو روژه دا ده چې دوی د خوراک څښاک نه ځان بچ وساتي او دوی چې دی دا بیبي طرف ته نزدېکت ونه کړي او د حرامو شیزونو نه ځان بچ بار اعتبار سره بیا د خاصو خلکو روژه دا ده چې دوی د زړه د ګناهونو نه ځان بچ کړي د غلط سوچ نه او غلط ذهن استعمال نه چې په دغه باندې انسان دومره قادر دی چې ځان د هغې نه بچ کړي او د هغې نه هم اخص الخواص چې د خاصانو خاص خلک ذکر خاص الخاص ذکر سر قوت هر کې ذاکر نیست او خاصر قوت د هغې نه هم د خاصو خلکو روژه بیا دا ده بزرګان وایي چې د هغه زړه د سره په دې میاشت کې د الله نه علاوه بل طرف ته متوجه نه شي بل طرف ته د سره دا زړه لاړ نه شي صرف د الله سره د دې په دې الله دې جعل الله غرزولی دا اللہ تعالی الکعبتا کعبی واتقوا الله یریږئ د الله تعالی نه الذي هغه الله تعالی نه الیه چې دغه الله جانب ته تحشرون ستاسو را جمع کیده دي واپس کیده دي جعل الله غرزولی دا الله تعالی الکعبتا کعبه مبارکه البیت الحرام کور معزز عزت والا کور قیامن سبب د قیام للناس د بار دخلوا قیام د قیام نه دي قیامن سبب د قیام للناس د پاره د خلکو یا سبب د نظام دنیوي او د آخرت د پاره د اصلاح د دنیا چې کوم نظام دی او د آخرت چې کوم نظام دی د هغې د پاره د اصلاح مرکز چې دی دا خدای په کعبه مبارکه ګرځولی ده که د دغه ځای نه ستا کیسه پیسه ټیک وي نو ستا دنیا چې د مسلمانان بدي به ځای په ځای ټیک ټاک روان وي خو که د دغه ځای نه کیسه کمزوري کېږي نو چې مرکز کمزوري کېږي صوبې به ورسره کمزوري جعل الله غرزولی دی اللہ تعالی الکعبہ دا کعبی مبارک لارا البیت الحرام کور عزت من قیاما سبب د قیام للناس د پاره د خلکو امام نصبی رحمه الله لیکلی دی وایي چې داسې کال راشي چې په ټول کال کې یو قسم حجونه کي یعنی په هغه موقع یو قسم حجونه کي نو الله رب العزت په دا دنیا چې دا بیا روانه کي دا بیا سبب د قیام چې خدای پاک کعبه ګرځولې بیا په دنیا نه پاتې او بخاری شریف کې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په آخره زمانه کې به یو حبشي کافر راپاسي خپې به کجې وي ګډوډ به او په درنګه به
بالکل منحوس ښه شکل وي او د هغه سره به روان شي دا به د خلکو ولي او هغه به وایي چې زه کعبه مبارکه روانم یا چې را روان شي کله بیدا مقام ته ورسي د مکې معظمې سره دغلته کې نو دغه ځای کې به د ده نیم پوځ نیم خلک چې دا به ځمکه ځان ته راخلي نیم خلک به ځان ته راخلي دا نیم چې پاتې شي دا به په کعبې مبارکه ورشي او حکم به وکړي چې کعبه مبارکه روانه چې کله یې روانوي نو بیا به الله رب العزت اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړي چې اوس شپېلې ووهو سبب د قیام چې دی دا څه شی ده کعبه ده بیا به خدای پاک چې دی دا دنیا پرېږدي عائشه بیبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کړي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حسب څو پیرې دی نو ځنې که د دې سره علم موږ یو واقعه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د قیامت یو علامه ویلي نو موږ یې بالکل هوبهو نمبر واري نشو ورکولی چې بهی دا یوه ده نو دې پسې به دا وي دا ده نو دې پسې دا ده نه مثال په طور رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د مصر به پابندۍ لګي د کوم طرفه به لګي د پلانکي ځای نه به لګي عراق کې به جنګ کېږي د چا د طرفه به کېږي د اهل مغرب د طرفه به کېږي په پلانکي ځای کې سوریه کې به جنګ کېږي څوک به ورسره ولاړ څوک به نه ولاړ هغه چې کومې نشانۍ دي خو ته دا نشي ویلی چې دا نشاني پوره شوه نو دې پسې د خراسان والا پوره شوه نو دې پسې د عربو نه ته نمبر نشي ورکولی ایمان به ساتي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشانې ویلي دا پرله پسې بس را روان رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا فتنې به داسې را روانې په آخرت زمانه کې څنګه چې د تسبو تار اوښلېږي او دغه د دانې را روانې متواتر یو شانتې را روانې دغه شان به دا فتنې یو بل پسې زر زر راځي نو ته والله خپل ترتیب نشي ورکولی هسې اوس دغه موقع ده یا بله ده یا بله ده خو مور بیبي د عایشې رضي الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کړی دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې خو به ډېر خلک داسې چې دغه به دغه ځای طرف ته چې دي په خپله نه وي راغلي چې دي د جنګ طرف ته کعبې مبارکې طرف ته په خپله نه راځي یا د مکې معظمې طرف ته په دې څو پیریو پرې مخکې چې دی د ایرانیانو چې دی دا حجر اسود اوچت کړی دا ټوکرې ټوکرې شوي بیا چې دی روړی دی دا اوس هغه حجر اسود بعینه ممکه ټول په ټوله نه دی کې یو ټوکرې دي هغه پکې اصل حجر اسود نور تاریخ کې باغې ورنه دا دې اوچت کړو ټوکرې دا تاریخ کې خبره داره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي او دې کې به څوک داسې چې په زوره به یې څوک بسئ خو دنیا کې به د ټولو خسر کېږي چې کله اجتماعي عذاب راځي هغې کې وچ لاندې ټول سوځي خو بیا قیامت کې به د خپل نیت مطابق دا پاسي د خپل نیتونو مطابق الله هم دې د عذاب نه بچ کړي جعل الله غرزول د الله تعالی الکعبه کعبه مبارک لرا البیت الحرام کور د عزت قیامت سبب د قیام للناس د بار د خلقو وشهر الحرام میاشت عزت مند چې کوم دی محرم او ذوالحجه او ذوالقعده وغیرہ وشهر الحرام او میاشت عزت مند والهدی او هغه قربانی چې د حرم شریف سره تعلق وي والقلائد او قلیدا هغه قربانی چې د حرم شریف طرف ته روانه کړي او دای په غاړه کې سو ورجولي یای په نخ کړي ذالک لا جدا لتعلموا د پارادي چې تاسو پوه شئ ان الله یقینا الله رب العزت یعلم بوهدی ما په هغه څه په سماوات چې په اسمانونو کې دي او ما هغه څه په الارض چې په ځمکه کې دي وان الله یقینا الله تعالی بكل شيء علیم په هر څه باندې علم والا دی الله رب العزت وی اعلموا بوهجه ان الله یقینا الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی وان الله یقینا الله تعالی غفور الرحیم بهانه کوونکی او رحم کوونکی دی الله رب العزت چې نو ګوره دواړه صفات یو ځای ذکر کړو سخت عذاب ورکوونکی او غفور الرحیم ذات نو د دې وجه علماء لیکلي دا قاعده مسله ده چې ایمان بین الرجاء والخوف ایمان چې دا د یاري او د امید په منځ کې دی او کس ټول عمر ګناهونه کوي الله دې وساتي بیا هم دې به یارم کوي د الله د عذاب نه سخت به یریږي او دې خو د الله نه به امید هم ساتي چې د الله رحمت درځي دا ډېر پراخه دی کېدای شي الله راته بخښنه وکړي دا ایمان به د دواړو په منځ کې ساتي دې خو یو کس ښه نیکو کار دی دې لمونځ کوي روژې نیسي هر څه کوي او دی به دا امید ساتي چې خدای به راته بخښنه وکړي ورسره به دا یار هم ساتي چې کېدای شي د عبادت کې رانه څه خلل راغلي چاته مې سپک کتلي چا پسې مې بدې ردې ویلي د چا حق مې والي بل څه کېدای شي خدای مې د دې وجې راټینګ کړي نو دې خوا به یریږم د الله رب العزت
د دې په منځ کې به دا خپل ایمان ساتي. او ګوره الله خپل صفت شدید العقاب وان الله غفور رحیم دواړه صفت ذکر کړو، خو عذاب مقدم کو په صفت د رحمت باندې. نو هر چې دنیا ده په دې کې رحمت د الله چې دا مخکې دی په غضب باندې، او هر چې آخرت دی په آخرت کې د خدای قهر چې دا روان دي او رحمت دی. لومبنی چې کله خبره د آخرت په میدان باندې کېږي، الله چې لومبنی اواز کوي، الله به وایي لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. نن ورځ بادشاهي چا لره؟ قهار ذات لره. ما علی الرسول لازم ندی په پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم باندې الا البلاغ مگر رسول بلاغ من الله د الله د جانب نه با پیغام رسي. نور چې دی د پیغمبر کار دا نه چې څوک چاته کنځلي وکړي، څوک راټینګ کړي د مرغوټه چې نه په زوره به ته کلمه وایي، یا د هغې نه پس هم چې څوک تبلیغ کوي د هغه به دا کار نه وي. مثال په طور تا چاته نیکې خبره وکړه هغه ونه منله او ته ورپسې بیا لګیا شاته پروپیګنډه کوي چې مړه دا خو دا چل دی دا نه ستا کار د دین کارو هغه ته ورسو، نتیجه ان اجر الا علی الله، خدای د هغې اجر درکړه، نور د هغه معامله د الله سره. ته چې غیبت کوې ته خو ځان ګناهګار یې. والله یقینا الله رب العزت یعلم پوهه دی ما په هغه څه باندې تبدون چې تاسو ښکاره کوئ، وما په هغه څه باندې تکتمون چې تاسو پټوئ. الله بې پوهه دی چې تا تبلیغ د چا دپاره کړی دی، تاسو کفر پټوئ که ښکاره کوئ، تاسو اسلام پټ ساتلی که در نه بل څه دي، الله رب العزت بې پوهه دی. قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم لا یستوي الخبیث برابر نه دي خراب من الرسوم در رسموننا و طیب و ټیک ټاک من الرسوم در رسموننا. قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا یستوي الخبیث برابر نه دي خراب رسمونه و طیب و سم رسمونه. ولو اعجبک اگر که په تعجب کې اچي تعالی را کثرت الخبیث هغه مداولت د خلکو ډېر د خبیث طرف ته تګ. ولو اعجبک اگر که تعجب کې اچي تعالی را کثرت الخبیث هغه ډېروالی د خرابو رسمونو. فاتقوا الله بس ویریږئ د الله تعالی نه یا اولی الالباب خاوندانو د عقل لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. الله رب العزت دوی دلته یو مسله ذکر کیږي چې رسم کوم چې رسم او رواج څه ته ویلی شي فی ذاته دا قبیح نه دی، په دې کې څه قباحت نشته، په دې کې څه بدوالي نشته، بدوالي پکې زمانه او خلک راولي. د دې وجې امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي، حضرت شاه صاحب وایي چې رسوم بین سایره وایي دا کوم رسمونه چې د خلکو په منځ کې ګرځي نو دا قلب دی من جسد الانسان د انسان د زړه نه. وایي د انسان په دې بدن کې چې څنګه دا زړه دی داسې د خلکو په منځ کې دا رسم و رواج دا مشترک دی. هر چا کې په چا کې څه رسم و رواج دی، په چا کې څه دی، په چا کې څه دی، خو دې سره چې کله دا د شرع خلاف راشي نو بیا دغه رسم و رواج صحیح نه دی. نو الله رب العزت وایي برابر نه دي خراب رسمونو سم، یا برابر نه دي حرام او حلال، برابر نه دي نجس پلید او پاک صاف چیز، دا برابر نه دي. اوس دغه رسم و رواج د دې به درته څوک وایي دا به درته شریعت وایي چې دا رسم و رواج دا ټیک دی دا غلط دی، خو بذاتي یو شي بد نه وي، زمانه یا خلک په هغې کې بدوالي راولي. دا ډېر رسمونه هم که ته وګورې دا خلکو چې وروستو لازم کړي د دې چې بنیادي کوم څیز وګورې، حالانکې دا اوس چې خلک ډېر بد ګڼي د قبایلو دا یو څه بل څه، دا چې د ذات نه دننه نه وګورې او بنیادي ته وګورې نو دا په یو ښه دغه سره شروع شوي، وروستو بیا دې سره یو څه بل څه شامل شي یا بدوالي طرف ته لاړ شي. انسان ته په ژوند کې درې قسمه ضروریات راځي، یو حاجات شرعیه چې د شرعي حاجتونه، یو د طبیعت حاجتونه حاجات طبیعیه، او یو حاجات ضروریه د ضرورت حاجتونه. اوس د شرعي حاجتونه په اعتکاف کې او دا دی مثال په طور او د اسمات شدا د شرعي حاجتونو مثال په طور ته په یو جومات کې ناست یو 15 وخته مونځ په هغې کې کېږي نو په هغې کې اعتکاف کېږي. اگر که د جمعې مونځ پکې نه کېږي، د جمعې مونځ ته به بیا ځان جامع جومات ته رسي. اوس د شرعي ضرورت دی د جمعې د مونځ دپاره چې دې ته د جومات نه وتې شي،
هغه به ته ځې په لاره به هم چا سره یو څه بل څه ودرېږي به نه چا سره به ودرېږي نه په لاره غیر ضروري خبره به چا سره نه کړي د آی غاړم چې راځي رسول الله د مور بیبي فرمایي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم حاجات طبیعي چې کومي د هغې دپاره ته راته نو په لاره کې که به څوک بیمار د هغه به یې په روانه تپوس کو خو کږېده به ورته نه په روانه به یې تپوس کو کږېده به ورته نه نو ته به دغه د شرعي حاجت دی مثال په ډول مونځ دپاره ته د جومات نه وتې شي بیا د طبیعت چې کوم حاجتونه مثال په ډول انسان ته قضای حاجت دی وغیره د دې دپاره انسان وتې شي که کور کې څوک د سامان د هېڅ د خوراک راوړو نه نو د هغې په دپاره سړی تللی شي دا د انسان چې د طبیعت حاجتونه نور ډاکټر ماکټر د دې دپاره بیا نه شي وتلی ډاکټر کوي هغه به راځي د ده له جومات ته دې د ډاکټر دپاره نه شي کېږي د هغې دپاره ووتو نو بیا به اعتکاف ماتېږي حاجات ضروریت چې کوم دي هغه دا شو مثال په طور انسان ته چې دی کور کې سخته بیماري راله که دی نه ورځي نو هغه بیماري چې ده هغه د ده نه بغیر د هغې څوک دغه والا نشته چې د هغې خیال وساتي نو بیا به دی د خپل اعتکاف ته مات کړي او هغې له دې لږ شي دغه شان چې دی انسان دی د چېرته د خیر کار نه و کړی او بیا دغه 10 ورځو له خدای توفیق ورکړي اعتکاف ته کېناست او پولیس ورپسې هغه ورپسې جومات ته رایي چې لالا راځه ګاډي ته راکښېنه بیا د ګاډي ته ورخېږي اعتکاف یې مات شي نو دغه شان چې کوم ضروري شیزونه یا د عدالت کې چېرته کیس د چا دپاره یې ګواهي کړې ده او دې پکې ګواه دی که دې چېرته نه ورځي د هغه حق خرابېږي نو بیا د اعتکاف مات کړي او د هغه دغه ګواهۍ له دې ورشي بیا که څه ضرورت یې پکې یا جومات چې دا را پرېوته داسې کمزوري چې زلزله منزله راغله نو بس جومات را پرېوته نو اوس دی چې جومات نه وځي دا جومات پرې را پرېوځي بیا یې د جومات نه وځي ځان د هلاکت ته نه ورځي اعتکاف دې مات شو انسان دې دغه شان دی چې قضای حاجت ته ووته نو د جمعې ورځ د مثال پته وه او دې داسې خو د غسل په نیت وغیره د جومات نه نشي وتلی دې داسې باتروم دی چې په هغې کې دواړه انتظام موجود دي یا داسې ځای دی نو په هغې کې که د اودس سرانجامونه وخت کې زر تر زره لامبلي شي نو دغې پورې ورته اجازت شته دغه کولی شي د دې نه ما سوا د لامبلو مامبلو کیسې نه بار نه شي او د جومات چې کوم حدود دي د هغې نه د لاس وینځلو یو څه بل څه د هېڅ شي دپاره بغیر د ستا چې کوم حاجتونه دي د هغې نه علاوه بل څه د نه شي لاس وینځل مخ وینځل یا خپې وینځل دا په دغه حاجتونو کې نه راځي کوم چې ضروري حاجتونه اوس که چېرته د انسان دغه اعتکاف مات شي انسان د څه وجه پکې راغله نو چې دا کمې ورځې اعتکاف د نظر اعتکاف بیا خو به روړي واپس هغه د سره شي او که د نظر نه علاوه وي نور اعتکاف دی سنت اعتکاف دی نو هغه به دی چې کم ټیم کې د ده اعتکاف مات شي د دغه ورځې اعتکاف به صرف واپس دی راګرځوي د نورو ورځو اعتکاف په ده باندې لازمي بیا نه باقي پاتې یا ده ته پته چې سبا زما اوس داسې کار دی چې د هغې نه بغیر چې اعتکاف ما مات کړي دي نو نه کېږي بس ماښامه پورې دی خپل اعتکاف پوره کړي ماښام دی پاسي نو دغه اعتکاف یې نفلي وګرځېد او سنت اعتکاف یې ختم شي زنانه په کورونو کې عام طور دې ورځو کې که څوک ناست دي چېرته نو زنانه چې کومه حصه د ځان دپاره مقرر کړه چې په دې به زه اعتکاف ته کښېنم د هغه ځای به د دې دپاره د جومات په حکم کې وګرځي دومره ثواب دی عام معمول کې د زنانه په کور کې د مونځ کولو دومره ثواب دی څومره چې لکه په جومات کې د سړي ثواب دی ابو حمید سعیدی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کې چې زما ډېر خواهش دی چې زه راځم تاسو په مسجد نبوي کې مونځ کوم دا بیا مستقله مسله په دې چرته د ښځو باس را روان دی په هغې کې بیا خبره کوو خو د دې ځای سره صرف دا یو خبره راځي نور د مونځ مستقل د دې بحث نو چې هغې ته تپوس وکړو چې زما دا اړه غواړي چې زه تاسو پسې مونځ کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې ستا په کور کې مونځ افضل دی ستا د جومات ته مونځ ګوره صحابي ته وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې مونځ دی
هغې ته وایي چې ستا په کور کې مونځ چې دی دا افضل دی د جومات نه نو چې په کور کې دا د مثلا د دینه چې انسان حرم شریف ته ولاړ شي نو د زنانه مونځ چې دی طواف وغیره خو د حرم شریف نه بغیر نه کېږي خو مونځ یې بیا په خپل هوټل کې چې هر څه یې په هغې کې افضل په مسجد نبوي کې سلام له رسول الله صلی الله علیه وسلم ځي خو مونځ یې چې دا په خپل ځای کې افضل دی نور مسایل پکې بیا کم دي ولې څه وجه ده هغه وروسته بیا را روان دي ترجمې سره متعلق بیا چې هغې کوم ځایونه مقرر کړي دي هغې کې کوشش تو کې هغې ته د ځان ورسوي هغې چې کوم ځایونه مقرر کړي کوشش تو کې بیا هلته لاړ شي خو هېڅ بېس هغې طرف ته بیا دې سره دغه شان چې زنانه په یو ځای کې پاڅېده نو داسې به نه وي چې مثال په طور دې کمره کې ناسته ده نو بار برانډه کې دې ګیري کړي او کله دې ګوري کې ګیري وایي چې بس د جومات په شان دننه هم کېناستې شي بار هم کېناستې شي نه چې کوم ځای کې کېناسته بس دغه ځای د دې لپاره لازمي شي دغه ځای بیا نه شي بدلولی که ځای بدل کړي بیا اتکاف مات صرف د خپل حاجت لپاره وتې شي او ضروري خبره کولی شي چونکې د کور مشره یو څه بل څه چې دا کار وکړي دغه وکړي یا څه بل څه ضروري خبره یې سره کولی شي یو څو حکمونو کې دغه ځای چې دی دا د جومات نه بار دی جومات ته سړی د غسل په حالت کې نشي راتلی د حیض والا زنانه نشي راتلی او دغې ته چې دی نو حیض والا زنانه هم راتلی شو دغه حکم چې دا بار دی او که کله جومات ته اعتکاف والا یو څوک زنانه دا خو چوکیان ته ورځم طرفونه داسې نشته خو که چېرته راځي وغیره داسې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بچې بیبیانو داسې سکان وغیره راغلي دي نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د چا شک کړی نه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره ولاړو خپله یو بیبي ورسره ډېره ایساره شو د هغې سکانو نورې لاړ نو یو دوه صحابه تېرېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم اواز ورکړ چې پلانکیه وایي دا ګوره زما بیبي ده ښه هغه پلانکیه دا زما هغه بیبي ده هغې ورته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ په زړه کې هم ستاسو متعلق ګمان نه شي راتلی هغه ورته ټیک ته ستا خو نه شي راتلی خو شیطان خپل کار نو چې کوم ځای کې په تا باندې بیا شک راځي داسې داسې موقع راشي نو علماو لیکلي په نورو ژوند کې انسان ته موقع راشي چې د هغه شک ختمولو دپاره خپله خبره وکړه دغه شک د انسان دا ختم چې هغه شک پاتې نه شي که زنانه په کوم ځای کې کېناستن د هغې نه پاڅېده د دې بیا ضروري مثال په طور اوس زنانه ده چېرته کېناستم د یې کور ورسره جګړه شو دا زنانه خو جنګونه هم ځل راځي که نه ورته چې او دا ورته چې خوارې اوس خو ستاسو مشري شوه زموږ د لاسو نه خوار څوک ورته کړ او دغه پړونې راواغشته چې زه ځار نه لاړم بل دوی کار کېناستم نو بس اعتکاف یې بیا مات نه ښه اعتکاف بیا نه الله رب العزت دې راته د عباداتو توفیق راکړي خدای ته رانه رضا شي الله د دواړو جهانونو خیر ونصیب الله دینداره تقواداره پرهیزګاره جوړ کړي الله ته رانه خوشحال شي الله ته رانه رضا شي الله دا چې دی د اور نه د بچ کېدو عشا شروع ده الله موږ پکې د اور نه بچ کړه الله د اور نه بچ کړه الله د اور نه بچ کړه الله هغه آخري وخت شروع دی کوم چې هغه په پیو کې هغه د کوچو وخت راشي یا الله هغه وخت شروع دی هغه نچوړ شروع دی الله په دې کې موږ د ګناهونو نه نچوړ کړو ګناهونه رانه ختم کړه الله موږ پاک صاف وګرځوه داسې وګرځوه یا الله چې یو ګناه را باندې پاتې نه شي الله تم د اور نه بچ کړه الله دا ټول مسلمانان ته بچ کړه الله ته رانه خوشحال شي الله ته رانه رضا شي الله دا ناسته چې دا سبب د دخول د جنت وګرځوه الله دا د خپل رضا سبب وګرځوه الله دا د دیندارۍ او تقوا یا الله سبب وګرځوه الله دا کوم بندګان چې دلته ناست وي الله موږ ستا بندګان یو عاجزه یو کمزور یو په ژوند کې به رانه خطاګانې شي د چا نه کمې د چا نه زیاتې چېرته پټ چېرته ښکاره چېرته قصدن چېرته په خطا باندې الله ته زموږ رب یې الله موږ ستا غلامان یو الله ته زموږ رب یې موږ ستا بندګان یو الله ته را باندې د رحمت دا دروازه را کولاو کړه الله ته را باندې رحم وکړه الله په خاطر د سید الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ باندې رحم وکړه الله دا رحم معامله را سره وکړه الله دا باقي پاتې چې کومې ورځې داسې رانه پکې عبادت والا څنګه چې تا د صحابو نه غشتې الله داسې زندګي پکې نصیب کړه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وغواړي الله ته رانه خوشحال شه الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاصو ملګرو کې پاسوه الله د دې لږې تندې په برکت سره یا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو لاسو مبارک یې نصیب کړه الله د دې لږې لوږې د وجې یا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت سره یا الله زموږ جنتي رزق دا نصیب کړه
الله د دوزخ د خوراک نه بچ کا یا الله د هغه ډلې نه بچ کا یا الله چې کوم به ګس لاس والوي یا الله په هغه خلکو کې مراوله د کوم چې بې حسابه بې کتابه په حشر کې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت کبرا نصیب کا یا الله د عرش د سوري لاندې زیرا کا الله د ټول مسلمانانو اتحاد او اتفاق نصیب کا الله زنده دا مجمع قبول کا الله د دې درس ته قبولیت ور نصیب کا الله په دې کې کوم مسلمان په زړه کې څه قسم حاجتونه وي شرعي ارمانونه یا الله د خپل در یا الله تعالی د سبب وګرځو دا حاجتونه پوره کا الله زموږ په حق کې دعاګانې قبول کا او د چا لپاره فکرمند دای په حق کې قبول کا الله څومره مسلمانان او بادشي تو ته بخنه وکړه الله موږ ته بخنه وکړه الله داسې موږ ته چې تا ته خوښ شو الله داسې موږ ته چې تا ته خوښ شو الله داسې موږ ته چې تا ته خوښ شو اخر وقت دعوی مکلمه نصیب کړي